بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی محمد و آله الطاهرین. ورسته جلسه کې متاسو خدمات کې عرض وکړ څه امامات یو ماند او کل اناس به امامهم باعث اتحاد امت ته امام او امامات کله چې قیامت کی اهمیت ست د دنیا کې اهمیتي واجب ده دا نه څه سنت او فلان دي فلان دي نه سترګې ورنه چوک نشي پټاوي. امیر المؤمنین خطبه له سره مدرته خیال څه د امام والا کوم اهمیت غدي امت پر اغه میخ وندې دي څه کوم میخ نه د جران دی والا کانه ته ویږي. دریم آیات مدرته خیال وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا امام باعث هدایت وی هدایت ته پر او امامت ته پر پکار دي څه یو اسمت وی یو علم وی دا شیونه ورسته جلسه والا خلاصه ودا ذهن کې وساتو. امام بل څه شی پکار دی امام د پر بل څه شی ضروری دی. بسم الله الرحمن الرحیم. وکذالک نوریا ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنین. دی آیات سره د ابراهیم علیه السلام والا خو چونکه انی جاعلک للناس اماما ما ته خلکو ته امام جوړ کې یعنی امامت خدای جوړي امام خدای جوړي امامت خدای آرډر کړي دی نه مراد دینه پته د لګيږي څه امام د پاره مقام علم او یقین هم ضروری دی. علم سره سره علم یقین علم الیقین او ور سره عین الیقین چونکه نور یا ملکوت السماوات ملکوت السماوات مورته وخیلو ابراهیم علیه السلام ولیدو امام د پاره علم الیقین و عین الیقین واجب دی ضروری چونکه کچره غسه علم الیقین و عین الیقین نو د امت سوالات مخ کې بغه عاجز وي کله چې عاجز دغه امام نه دی اوغه د پیغمبر والا وصایت نشي کولای او مو سره د امیر المؤمنین روایت موجود دی غیت سلونی قبل ان تفقدونی مانا تاسو کو سلونی یو مدینه دو مدی سلونی تاکید مانا تاسو کو قبل د دینه ته تاسو مانز نه فاقد شوم غیب شوم درنه لاړ شوم ما ته د آسمان لیارو زیات معلومات د زمکو لیارو نه اسمان کې څوره کهکشانه دي بل ورځ 75 عرب کهکشانونه دریافت شو 75 عرب یعنی دا څوره کهکشانی د ټولو علی علیه السلام زمکه نه زیات خبر دی. د تدویل شي څه امام د تدویل شي څه د امامت والا کوم میخ ته امت لپاره اغه د مقابله کې یو کاسته څنګه د مقابله کې د امامت ادعا وکړه دعوی وکړه هغه څه خلافت کرسی باندې څنګه کله تشریف فرما شوغه دا جمله کی څه ایها الناس ما د پاره یو شیطان دی ما سره یو شیطان دی غا ما گمراه کوي تاسو ما سره مدد کو د خلافت چلاول کې امورو چلاول کې دی اوستخپل کمپیر وکا یو یې سالونی قبل ان تفقدونی یو یې ما سره یو شیطان دی ما د گمراه کوي امامت او خلافت کوم ته ډیر زیات سوټیبل دی دغه ګرانو اوریدونکو باندې زدا جمله دی نتیجه پرېږدم. قرآن کې بل آیات ته سوره سجده کې ابراهیم علیه السلام ته انی جاعلک للناس اماما اے ابراهیم زتا خلکو د پر امام جوړم ما ته خلکو د پر امام وګرځولې انی جاعلک ما جوړ کې امام ویلې امامات الیکشن سره نه دی امامات رایګيري سره نه دی شولی ولادت دهلوی غت څو نظریات بیانې خلافت ته پر او غکی یو دالې څه امت ووټینګ سره الیکشن سره خلیفہ انتخاب کوي شي یا داس اهل حل او عقد جمع شي مشران بزرگان ملکان صاحبان جمع شي او خلیفہ جوړ کی یو امام جوړ کی اصلا دا څنګه امام شو چې خدای د پاره امام جوړه خدای احکام د پاره جوړه او تی خپل الیکشن سره جوړه او بیا اندغه څه کوم قانون دی دا بیا امام مهدی د پاره نشته انجینیر مرزا صاحب دغه قانون به امام مهدی د پاره نشته غنه تاسو دا کیدای چې به الله طرف نه راځي کله چې اول امام ته الیکشن سره جوړه خو اوس یو امام مهدی م الیکشن سره جوړ کڅ مو ګورو چې دنیا کې امن څنګه راولي کله بیا اخیری امام تاسو عقیده مطابق الله طرف نه راځي ټول دنیا کې امن راولي اول امام ته ویل بیا الله طرف نه مانه الیکشن سره مانه اهل اک جمع شي جرګه والا جمع شي غو سره مانه یا بیا جناب عمر بن خطاب څنګه
2 کسانو ووټ نه دی ورکړی، 2 کسانو ووټ نه ورکړی، هغه خلیفہ جوړ شول. څرنګه خلیفہ جوړ شه؟ جناب ابوبکر وصیت وکړ څه مانه بعد بیا عمر بن خطاب خلیفہ دی. کله چې ته علی په باره کې د پیغمبر اعلان غدیر نه مانې، 93 تابعین 110 صحابهونه غدیر روایات ته غت نه مانې علی په باره کې، او یو ابوبکر ولا وصیت حضرت عمر په باره کې مانې لګه غونډه نه انصافي نه دی. بهر حال دا یو علمی بحث دی، کلامی بحث دی باندې تاسو خپل سوچ کو، مونږ ور باندې ان شاء الله علمی بحث کو، موچا توهین نه کو. انجینیر مرزا جو غونډه یا سید اسعد جو غونډه یا آصف جلالی غونډه مو ولا کار دی تبیین کول. مسرا بل آیات ته ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین. غا کسان چې کوم زمکه کې ضعیف کړي شوی دي، غا کسان مو زمکه باندې امامان جوړو، ائمه د امام جمع دي. ونجعلهم الوارثین، او غا د زمکه وارثان جوړو. مطلب دا چې دغه کوم زمکه وراثت ته او زمکه باندې امامات ته، زمکه باندې امامات، دغه کوم امامات دا منصب الهی، مقام الهی دی، دا رایګیری نه دی. ولو غیر رای دا دهنده صحابی وی، طبیعی وی، تبع طبیعی یا قرون ثلاث وی، نه قرون ثلاث چلیږي، نه تبع طبیعی، نه طبیعی، نه صحابی. حتی خود اهل بیتم خپل مرضی باندې امام نشي جوړاوي، امام الله جوړي. کچېر الله یو خلیفہ نه جوړولای، امام نه جوړولای، موسی علیه السلام خپل ورور د لپاره الله نه اجازه نه خستو. هیڅ رب اجعل لي وزیر من اهلی، رب ما د لپاره وزیر جوړ کې، خو ما خاندان نه جوړ کې. هارون اخی، ما ورور هارون مولا وسی جوړ کې. اولو العزم پیغمبر خپل ورور ځان ته وسی نشي جوړاوي. ته امت محمدی بهترین امت، خاتم الانبیاء ولا امت ته، خاتم النبی ته وسی او خلیفہ جوړای. یعنی واقعا دا منطقي خبره ده. دی ولا ما ته منطقي جواب، منطقي دغرا کو قابل قبول مو در سامانو. خو څه د قرآن نص عقل سنت مقابله کې نه وي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.